زما محترم و عزیزانو د ایمان د ټولو نه ستر سیس چې کوم دی هغه مونځ دی چې دا الله تعالی په مونږ او تاسو باندې فرض کړی دی او دا یو بهترینه تحفه ده چې مونږ او تاسو ته الله تعالی را کړی ده. منز دا د مومن معراج دے، منز دا د دین ستنه ده او دا داسې ستنه ده د دین چې تک په غیر مسلمه کې او په مسلمان کې فرق کې او پیژنې چیرې دا سړی غیر مسلم ده او دا بل مسلمان ده، دا فرق صرف او صرف دا د منځ په ذریعہ باندې واضح کیږي انسان ته چې غیر مسلمه هغه خپل سر بوتانو ته او نور داسې خدایان هغه ګرځولي د ځان د پاره چې هغه دغه تندې او دا سر دا په خاورو کې ږدي، نو دغه سیزونو ته ږدي. او مسلمان چې نو هغه د خپل مبارک سر چې د ټولې بدن د حصے د ټولو نه یو محترم سیز دی، هغه چې ته په ځمکه او په خاورو کې ږدي، نو هغه خپل معبود الهی او خپل رب کریم الله تعالی ته انسان په خاوره کې ږدي. نو د مسلمان او د کافر په منځ کې فرق صرف او صرف د منځ دی او دغه منځ دا واضح کوي چیرې دا سړی کافر دی او دا سړی مسلمان دی. او رسول الله مبارکم ډیر دفعه دغه ارشاد فرمایلی دی چې یو سړی داسې دی چې دا قصدن آمدن باندې منځ پرېږدي، په دا باندې فرض دی او دا منځ دی پریدي، نو دا سړی چې کم دی نو فقد کفرا، دا سړی کفر ته ورسید. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمای چې دا انسان کفر ته نه رسی، خود صرف د کفر خواته یا دا سړی کفر ته چې کم دی دا نزدیکی. نو زما محترم و عزیزانو منز دا د ټولو نه د دین یو عظیمه سرمایه ده. منز دا د انسان په مخ کې نورانیت راولي او ته چې کله دا وی چې یاره زه په دین کې ترقي وموندمه او په دین کې د زه مخکې لاړ شمه، د الله تعالی قربت ته زه حاصل کما، نو دا غي د پاره اولنۍ پړوي دا ده چې ته به مونږ شروع کې 15 وخت بخپل تندې دا رب کریم تک دی او دا الله تعالی عبادت پکې. زما محترم و عزیزانو دا منز دا الله تعالی د یو تحفه په شکل کې مونږ او تاسو ته راکړی دی او د ټولو نه لویه خبره ده چې کله الله تعالی خپل محبوب پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ځان ته وغوښته او د رسول الله مبارک د الله تعالی سره ملاقات وشو. او دا خبره واضحه ده چې کله دو دوستان د یو بل سره میلاویږي نو خامخا هغه ګوري چې زه د خپل دوست لا یو بهترینه تحفه ورکما، نو الله تعالی رسول الله مبارک ته په تحفه کې دغه منځ ورکړی. رسول الله مبارک ته الله تعالی په تحفه کې دغه منځ ورکړی دی. دا دومره لوی چیز دی. زما محترم و عزیزانو حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمای چې کله رسول الله مبارک ته مشکل
مخې ته راغی نو رسول الله مبارک په مونځ باندې ودرېده او د الله تعالی نه بیا سوال غوښته که هغه به د بیماری په شکل کې وو که هغه به عام د معاشرې کې یو بل مشکل داسې راغلی و یا به یو خوشحالي راله په رسول الله مبارک او دغه شان په صحابه کرامو باندې نو هغوی به الله تعالی طرف ته توجه کوله او نفل به ادا کول او دس چې به کله وکړو د هغې نه بعد به هغوی راله مسجد ته او 2 رکعته نفل به کول یا به مسجد ته راننوتل نو تحیت المسجد 2 رکعته نفل به کول حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ ته رسول الله مبارک فرمای وای زه چې کله هم جنت ته تلم نو ستا د خپو که شهر ما د ځان نه مخکې اورېدلی دا ته څه داسې خاص عمل کې وی د الله رسوله ستا مخې ته یم خو زما عمل دا دی چې کله هم زه مسجد ته داخل شمه او یا اودس وکمه نو د هغې نه بعد زه 2 رکعته نفل کوم رسول الله مبارک ورته وفرمایل هم دغه وجه ده د دغې 2 رکعاتو نفلو د وجې چې کم دی نو جنت ته چې زه کله داخلېږم او ځمه او تلی یم نو ستا د خپو که شهر د دغې 2 رکعاتو نفلو د وجې زما نه مخکې دا د مونځ برکت دی زما محترمو عزیزانو دغه شان په نورو مذاهبو کې امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي چې کله یو کس داسې دی چې هغه قصدن آمدن مونځ پرېښوده نو دا سړی کافر دی دا سړی کافر دی امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي چې کله یو سړی داسې دی چې هغه بېلمازه دی مونځ نه کوي او بېلمازه څه ته ویلی کېږي بېلمازه ویلی کېږي دې ته صاحب د عینی لیکلی دا چې بېلمازه هغه انسان ته ویلی کېږي چې یو سړی په ورځ کې 2 منځونه کوي او 3 نه کوي 2 منځونه کوي او 3 نه کوي او یا هغه سړی چې په ورځ کې 3 منځونه کوي او 2 منځونه نه کوي هغه سړی ته څه وایي هغه سړی ته بېلمازه ویلی کېږي او کله وایي چې دا سړی مړ شي نو دا به د مسلمانانو په مقبره کې نه خښوي مشرق او مغرب او شمال او جنوب طرف ته به د دومره لرې خښوي د مقبرې نه چې هغه 40 قدمه فاصله لري ها اوس داسې خلک هم شته په معاشره کې چې هغه دا 15 واړه منځونه نه کوي نو چې 15 واړه منځونه څوک نه کوي نو بېلمازه خو هغې ته ویلی شوی دی چې هغه 2 منځونه نه کوي یا 3 منځونه نه کوي بېلمازه خو هغه سړي ته ویلی شوی دی اوس چې دا 15 واړه منځونه نه کوي نو دغې ته به لا کوم نوم ورکړی کېږي اما محترمو عزیزانو منځ د الله د طرفه په مونږ او تاسو باندې یو فرض حکم دی دې ته به هر یو د دنیا ضروري کار پرېږدي د دنیا هر یو ضروري کار به د مونځ دپاره پرېږدي که ته په دکان کې یې نو دکان به بندې او سیده به جومات ته راځي د جمع سره چې څوک مونځ ادا کړي د جمع سره نو هغه مونځ 27 درجې چې کم دی هغه د یوازې مونځ کولو نه بهتر دی او یوازې مونځ چې څوک ادا کړي رسول الله مبارک فرمایي نو دا پته نه لګي چې دا به قبلیږي او که نه به قبلیږي ها ترالی جمعات ته یا د جمع وکړله او د جمع سره د مونځ ادا کړ رسول الله مبارک فرمایي چې په دغه جمع کې د یو انسان مونځ قبول شو نو الله تعالی د دې ټولې جمع چې کوم دی مونځونه قبلوي دا دومره لوی عمل دی په مونځ کولو سره د انسان په مخ کې نورانیت راځي کم سړی چې 15 وخته مونځ کوي نو دا سړی د مخ ته تاسو ګورئ د په دې مخ کې به خپله یو رڼا شانتې پرته
یو نورانیت په کې پروت دا وخ نه دی وخ دا چې کله سحر شي نو د الله تعالی شکر ادا کوي چې الله تعالی خدای چې اوخت پیدا کړی ما او خر دې نه ما پیدا کړی او خر دا د الله تعالی شکر ادا کوي چې الله تعالی شکر دې چې زه د خر پیدا کړی ما او سپې دې نه ما پیدا کړی او سپې د الله تعالی شکر ادا کوي چې الله تعالی خدای چې زه د سپې پیدا کړی ما او خنزیر دې نه ما پیدا کړی او خنزیر دا د الله تعالی شکر ادا کوي چې الله تعالی خدای زه د خنزیر پیدا کړی ما شکر دې په دې باندې خدای چې زه د بیلما زنه ما پیدا کړی خنزیر یو نجس العین سیز دی نجس سیز دی دا غي نوم بام بغیر د ضرورت نه اخلي هغه چې کوم دی د الله نه سوال کوي خدای چې زه د بیلماز نه ما پیدا کړی د بیلماز سړی نه په پورا محله کې هغه محله والا ته تکلیف دی پورا کور والا ته چې کوم نه هغه ته تکلیف دی هغه او په خپل چې کوم دی د زړه ته سکون نه ملاوي د سحر مونږ چې کوم دی او یا بعضی خلک په دې خبره باندې فخر کوي بعضی په کور کې داسې خلک هم چې تاسو ته وکړه لکه تاسو ټیم پاسي یا بهر ته تاسو کې وای زه خو یاره د 9 بجو نه 10 بجو نه مخکې بالکل نشم پاسي دي بالکل نشم پاسي دي په دې خبره باندې غوي چې کزه زیر خخ کارم هم ګناه کوي او په ګناه باندې چې کوم دی فخرم کوي دا څومره د زوال خبره ده صحابه کرام او یا چې کوم دی بعض خلک داسي چې د چا کره وعده یا نور داسې سمیل معنی هغه پورا شپه غپې شپې لګي چې کله دغه د قربت الى الله دا وخت را نږدې شي نو په دغه وخت کې هغه چې کوم نه سملی او د شي د مونږ وخت را نږدې شو د تهجد وخت را نږدې شو په دغه وخت کې دا سملی او د شي دی وای تاسو ته کله کومونځ د کړو صاحب نه راځه خو ستړی شوی ما او پوره شپه چې کم نه هغه مې رون کړو نو ستړی ما بس سترګې مې لګېدل وي نه داسې نه ده الله تعالی په دغه وخت کې 3 قسمه فرشتي مقرر کړلې تدامو چې زنه ما پاسېدلې زستړې ما او پانه سیدم الله تعالی 3 قسمه فرشتي مقرر کړلې یو قسم داده چې هغه راشي په دغه وخت کې او الله تعالی چې کوم نیکان بندګان هغه په خپل وزر باندې وې را پاسې چې پاسا د الله تعالی عبادت وکړه نو موبایل په ټیم کړی هیڅ هم نه په هغه وخت کې د انسان په خپل که تاسو خیال وکړئ ماسخوتن تاسو کله سملئ دا ته زه تجربه خبره کوم ماسخوتن تاسو سملئ په زړه کې صرف دانیت وکړئ چې رضا تهجد ته پاسم منستبا پاسم نو د تهجد په دی وخت کې الله تعالی په تا باندې فرشته مقرر کړي ولاړی چې کله تهجد وخت را نږدې شي نو تا خو زیرا پاس په دغه وخت کې بیا تر پاسي نو دغه یو قسم چې کم دی غراشي او د الله تعالی نیکان بندګان نه پاسي او دا کم چې بیلمازي او دا ستوګي پټی شوی ودی نو دغه ته وي د کېږي تاسو وکړه پاسین هم بیا ودی الله تعالی وي دغه بندګان ماته په دې وخت کې مو ودروا مو ودرېږي تاسو ماته په دغه وخت کې چې زما د قربت وخت دی چې نیکان خلق ماته ودرېږي نو دا سړی د دانه و چې رزفانه سیدم الله تعالی غواړي نه چې تا خپل مخې ته ودرې دا الله تعالی دا خوخه نه ده چې تا را پاسې خپل مخې ته دی زما محترم او عزیزانو چې کله تا مونږ شروع کو چې مونږ دې شروع کو نو په هغه وخت کې که سحر مونږ وکي
نو د ماسپخینه پورې به خامخا ستا په زړه کې داسې ارادې راځي، ستا په زړه کې به داسې خبرې راځي چې هغه الله تعالی ته نزدېکت والا خبرې. ته به د خلکو خدمت کې، د خلکو سره به مرسته کې، د الله تعالی ذکر به کې، د مور پلار خبره به منې. او که مونځ دې ونه که، د سهار دا مونځ چې دا دې ونه که، ته به پوره ورځ چې کم دی دا پریشان یې، ستا دماغ به ودی. بلکل اړو سړی په څه باندې پوهېږي، پریشانۍ به زړه ته به دې سکون نه میلاوي. زما محترمو عزیزانو، همیشه په خپل زړه کې دا اراده ولرئ او خپل زړونه دا په زور زبردستی باندې. بعضې خلک وایي په یا چې کم دی نو اوس مور او پلار دي، نو دا د خپل بچي نه تپوس نه کوي لکه ته یې د سکول په کاپۍ باندې یا یو بل د پټي کار ورته حواله کې یا یو بل کار ورته حواله کې هغه یې ونه کړي، نو تا پسې لوړ اغستی ډانګې دی پسې راغستی وایي، خو چې مونځ ونه کړي نو تا چېرته ونه وه. ولې د مونځ تپوس ته ترې ونه کړه؟ ته د خپل بچي نه دا تپوس کې چې تا مونځ کړی دی او که نه؟ ته په کور کې د زنانو نه دا تپوس کې چې مونځ دې وکړه او که ودې نه کړه؟ ته څه ټیم پاسې دی؟ د سهار ماسپښین مازدیګر ماښام ماسخوتن مونځ دې کړی دی او که نه دی؟ یو انسان چې وایي راشي رسول الله مبارک فرمایي د سهار مونځ وکړي او دا سړی بیا ناست دی په جومات کې د اشراق د ټیمه پورې او دی راپاسي او د اشراق مونځ وکړي، نو الله تعالی دی انسان ته د یوې قبوله شوې عمرې ثواب ورکوي. اوس تاسو سوچ وکئ په عمره باندې څومره خرچه راځي؟ 3.5 لکه 4 لکه روپۍ خرچه پرې راځي او کوشش او سو منډې ترلې هغه جدا. نو دلته کې به خپل کلي کې عمرې ثواب ولې نه ګټي چې سحر مونځ وکړي او بیا پسې د اشراق مونځ وکړي؟ د قبوله شوې عمرې ثواب تا ته الله تعالی درکوي په مونځ باندې. صحابه کرامو با حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی یو ورځ هغه د شپې ودرېده په مونځ باندې، ماسخوتن ودرېده، هغې داسې مونځونه وګوره چې کله په مونځ باندې ودرېده نو 2 رکاتو نیت یې وتاړه او دومره اوږد مونځ یې وکړه چې کله سلام ګرځاو نو چې سلام یې وګرځاو نو سحر اذان یې وکړه، سلام یې وګرځاو نو د سحر اذان یې وکړه. وی الله ارمان می پورا نشو، ارمان می خپل ونه راجاو، دومره وړې شپې دې پیدا کړلي، دومره وړې شپې دې راوستلي چې ما پکې خپل د عبادت ارمان پوره نه کړ. او مونږ څه وایو؟ مونږ وایو چې یاره د خپل خوب ارمان می پوره نه کړ، د شپې مې د خپل خوب ارمان پوره نه کړ. هغه چې به ودرېدل صحابه کرام، حضرت عثمان عفان رضی الله تعالی عنہ هغه چې به ماسخوتن په مونځ باندې ودرېده، په یو رکعت کې به یو قرآن ختمه او په بل رکعت کې به بل قرآن. دا د صحابه کرامو شان دی د مونځ په حوالې سره. یو صحابي دی هغه وایي زه تللی وم ښکار له په ځنګل کې ومه، که تاسو خیال کړی نو دا کله نور تندر نیسي او کله سپوږمۍ تندر نیسي. چې کله نور تندر ونیو نو ما اراده وکړله دا چېرې زه ځمه د رسول الله مبارک ځای ته او خامخا په دې وخت کې به رسول الله مبارک یو خاص عمل کوي چې زه یې وینم. چې زه رالم مسجد نبوي ته، رسول الله مبارک په مونځ باندې ولاړ دی او دومره اوږد مونځ یې وکړه چې څومره قیام کا او دومره رکوع وکړه، دومره سجده وکړه او تر دې پورې چې هغه نور چې کم دی هغه تندر پرېښود. نو رسول الله مبارک چې به کله هره معامله راله
صحابه کرامو ته چې به هره معامله رااله نو هغوی به څه کول؟ مونځ به یې کاو. ګوره دا مونځ داسې یو بهترین عمل دی که نه چې ته کله نیت تړې نیت تړې او لاس دې اوچت کړه تکبیر تحریمه او تر دې وجې نه ویل کېږي چې تا نور د مونځ نه علاوه د مونځ نه منافي څیزونه تا ټول په ځان حرام کړه. نه به د دنیا سوچ کې، نه به د بچو سوچ کې، نه به د مور پلار سوچ کې، نه به د پټي سوچ کې، نه به د دکان سوچ کې، او نه به د پیسو سوچ کې، د هیڅ سوچ په نه کې. بس صرف او صرف ته چاته ودرېدې؟ الله تعالی ته. چې الله تعالی ته ودرې دا دومره بهترین عمل دی چې په دې باندې تاسو یو ځل چې کوم دی تاسو داسې تجربه وکړئ. نور مونږ خو منځونه داسې چې څه څیز نه هیر شي او مونږ په مونځ ودرېږو نو بیا هغه څیز به مونږ ډېر سوچ ورته کړی ناست به یو چې یاره دا څیز راته رعایت شو، خو چې کله په مونځ ودرېږو ټک زمونږ ذهن ته راشي چې یاره دا پلانکی څیز ما په دې ځای کې ایښودی او دا خو نه دغلته ورک شوی. دا ولې؟ دا وجه دا ده چې زما توجه نشته الله تعالی ته، توجه مې نشته الله ته. د دې وجې نه خو ما ته د دنیا څیزونه رایه دي، د دنیا کارونه ما تر دې وجې نه رایه دي. د مونځ د وجې چې کم دی نو ډېر خلک داسې دی چې هغه مونځ نه کوي، په معاشره کې اوسېږي، د هغې د وجې نه نورو خلکو ته تکلیف دی. داسې خلک دی چې په معاشره کې اوسېږي 5 وخته مونځ کوي، نو د هغې د وجې نه ډېرو خلکو ته راحت او سکون میلاوي. په مکه کې یو سړی یو بزرګ هغه تجارت پې کاو، هسې را بهر کا او روان شو. په دې کې یو سړی مخې له ورغی، وی یاره زه د سام تله غواړم، ستا به یو ملګری هم جوړ شم او خیر دی ته مې د ځان سره ویسه، زه به تاله کرایي هم درکم. هغه وی بس صحیح ده راځه، ملګری به مې هم جوړ شي او کرایي به ته هم واخلم. دیو روان شو دواړه چې په کوم طرف باندې دی ته یو ځنګل ته ورسېده نو په هغه کې ورته دا کم سورلی چې اوس ورسره ده دی ورته وایي په دغه لار باندې که ځې نو دا ډېره اوږده ده او راځه په بله لار باندې زه به وځمه، لنډه لار ده او په هغې به لاړ شو. ټیک ته صحیح ده. په بله لار باندې دا سړی روان کو، دا اوس په آس باندې ناست دی. یو داسې ځای ته یې ورساو چې دغه لار په یو خوشي ځنګل باندې ختمه شوه او یو خوشي ځنګل ته دی ورننوته. چې کله ورننوته نو د سره یو چاړه ورسره وه، 2 مخیزه نیزه، هغه اوس ورسره وه او راوویستی او وی کوزېږه شابه د آس. وی لکه ستاسو ما څومره ښه وکړو، د هغه ځای نه ما راوستی او اوس چې کوم دی نو ته ما ته وایې چې کوزېږه. وی جیبونه مې ولټوه، دغه اس هم تاله در کوم، دا سورلي او څه پیسې دي څه څیزونه دي هغه تاله در کوم، ستا د پیسو څه کار دی، دا له در کومه دا واخله او ما ماپ که پرېمېده چې زه په خپله لاره. وی اول به تا وجنم نو د هغې نه بعد به ستا نه دا څیزونه اخلم. په زړه دې څه ارمان خو نشته؟ وی په زړه مې ارمان شته، یو 2 رکاته نفل. 2 رکاتو ته دی ودرېد، یو هلته کې د مرګ یاره را چاړه سړي نیوله، ځنګل دی په وخت کې سړي نه مونځ هم یېر کېږي، هر څه تېر شي. بیا دی ودرېد مونځ ته، د ده د خولې له یو آیت راغی بې اختیاره، او هغه یې څنګه چې ولوسته نو د مخې سره یو اس راغی او په هغې باندې یو شهسوار چې کوم دی هغه سوار دی او غټه نیزه اوسه ورسره ده او د اس د دې خپو دا کړپهار شروع شو. نو دا کم ډاکو چې دی د هغه طرف ته ور متوجه شو چې څنګه ور مخامخ شو نو هغې به دې سینه کې ووه او په دې نیزه باندې او هغه ځای ته یې ورساو مردارې د مونځ وګرځاو، سلام وشو، دی پسې راپاڅېد. وی ته د کوم ځای نه رالی، ته څوک یې؟ زه د دې بلا نه خلاص کړم. وی تا چې به د مونځ کې کوم آیت ولوسته، زه د دغې آیت غلام یم او ما ته الله تعالی حکم وکړه چې زما یو بنده هغه پریشانه دی، په مصیبت کې دی، لاړ شه سیده او د هغې حفاظت وکړه. نو زه رالمه د 2 اسمان نه او ستا حفاظت. دا د څه د وجې؟ تاسو ووایئ د څه د وجې؟ د مونځ د وجې.
دا د منځ د وجې هغه داسې وکړه. بایزید بستامي رحمت الله علیه دا یو ډېر لوی بزرګ تیر شوی دی. هغه په زمانه کې یو ښځه وه او هغه ډېره زیاته بدکاره ښځه وه. نو خلک به راتلل د هغې ځای ته او قسمه پیسې به یې ورکولې او قسمه چې څه به یې غوښتل هغه به یې د هغې ښځې سره کول. بایزید بستامي ته یو کس راغی وایي ستا په دې کلي کې په دې ځای کې داسې یو ښځه ده او دا د دې خو روکتام پکار دی. د وی ټیک ته دا لاړ او هلته کې په دغه شپه باندې دی د هغې دروازې مخې ته کېناست او هلته کې جنماز وغوړاو په مونځ باندې شروع شو. دا ښځه د خپلې غلامې ته وایي بهر ته وروځه یاره نن خو یې څوک رانلی. او چې کله بهر ته راووته نو د ګیټ مخې ته بایزید بستامي ناست دی او جنماز یې غوړولی دی. وی دا خو د دې محلې هغه غټ مولا راغلی دی هغه ناست دی او دا خو چې خلک ګیني پخوا به د سپینګیري یا مشران یا علما د هغې مخې ته به چا خبرې نه شوې کولی. د هغې د کور مخې ته به خلکو ټیپونه نه شو لګولی. د هغې د کور مخې ته یا د مدرسو مخې ته د جومات په مقبره کې حیا وه په خلکو کې که نه. په هغه وخت کې به خلکو د هغې نه حیا کوله شرم به محسوساو. بهرحال وی خلک د دې وجې نه راځي چې بایزید بستامي ګوري نو بیا ځي واپس. وی ورشه ووایه ورته چې شابه زه زمونږ د کور د مخې نه زمونږ کاروبار دې بند کړی دی. هغه غلامه راووته په هغه بایزید بستامي پسې وی ته زه زمونږ د کور د مخې نه چې خلک راځي دلته. هغه ورته وی نن خو زه راغلی یم نن خو زه راغلی یم. وی ښه راځه هغه راله او هغه خپلې مالکې ته یې ووایي هغې به زمونږ خو د پیسو څه کار دی کار څوک پیسې وله ورکړې راننوت دننه او چې کله راننوته نو دې ښځې ته وایي داسې چل دی چې اول خو به داسې چل وکړو چې اودس به وکړو څه به وکړو اودس به وکړو. د هغې نه بعد به اودس چې پې کله وکړو دم اودس وکړو وی اوس په داسې چل وکړو چې 2 رکاته نفل به کوو 2 رکاته نفل به کوو. 2 رکاتو نفلو باندې هغه ودروله او دی په خپله باندې وروسته ودرېد 2 رکاته نفل یې وکړه او د الله تعالی نه یې سوال وغوښته چې الله زما دغه کارو چې دا ښځه وه هغه ما تا ته مخامخ ودروله بس نور زما په وس کې څه نشته. که ته یې جوړې جو جوړې که او که نه یې جوړې جو ستا مخې ته ولاړه ده. هغې چې څنګه سلام وګرځاو هغه راله او پردې وکړه خپل ځان یې پټ که او د بایزید بستامي په خپو کې ولوېده او توبې ایستلې چې دا دومره وخت ما تېر کړی دی دا خو ما دومره ګناهونه کړلي ته ما ته څه چل راوښایه د توبې چل راته راوښایه چې زه توبه وباسم او د دې کارونو نه چې کوم دی قلاره شم. هغه ښځې په هغه ځای کې توبه وویسته او په هغه وخت کې د هغې زمانې د ټولو نه لویه بزرګه د هغې ښځه نه جوړه شوه. دا د څه د وجې دا د 2 رکاتو مونځ د وجې. زما محترمو عزیزانو نو تاسو هم کوشش دا وکئ تاسو کوشش دا وکئ چې مونځ چرته ګوره پرې نه دی. مونځ د نه چرته قضا نشي. دا د الله تعالی اهم حکم دی او کوم انسان چې مونځ پرېږدي نو په دې باندې د الله تعالی په دنیا کې هم لعنت وي او په آخرت کې هم لعنت. زما محترمو عزیزانو ستاسو به درون خدمت کې عرض دا دی چې کله د باندې هم څه پریشانی راشي یا د خوشحالۍ خبره ده نو په هغه وخت کې راځئ یو 2 رکاته مونځ کوئ د الله تعالی نه د هغې په باره کې سوال کوئ. او فرض مونځ پرېښودل دا خو ګوره لویه ګناه ده ډېره لویه ګناه ده. اکثر تاسو وینئ دلته کې مونځ ولاړي او دلته په دې بره دوکانونو کې ډېر شي هلکان چې کم دی هغه هسې دي چې خوشې تشي ګرځي داسې ګرځي اړو دا پته چاته نشته چې ما پسې مرګ را روان دی په ما باندې به دغه تختې ایښودی کېږي
او د ټولو نه اول تپوس په قبر کې د مونځ په باره کې لکه نو چې تا ایمان راوړی دی ته چې کله مړ شي ته دغه چوکو نه پاس کېږي اولنۍ چوکۍ به تا ته د ایمان راځي ته چېرته ځې او ستا څه شناختي کارډ نه تا پرېږدي اولنۍ چوکۍ به تا ته د ایمان راځي په هغې کې چې ته پاس کېږي نو دویمه چوکۍ تا ته د مونځ راځي تا دا سوچ نه کې چېرې دغه خښتې چې په ما پسې کېښودی شي او خاوره را باندې واړولی شي او بیا فرشتې راشي او زما نه تپوس کوي چې مونځ دې کړی دی او که نه دی ته چې سحر مونځ کېده ته کوم ځای وې د ماسپښین مونځ کېده نو تا څه کول د مازدیګر مونځ کېده نو ته کوم ځای ګرځېدې تا کوم یو مونځ کړی دی الله تعالی مونږ ته څومره مهربانه ذات دی په مونږ باندې دا انور نری نوری دای زما او ستا دپاره پیدا کړی ده سپوږمۍ زما او ستا دپاره مسخر ده ځمکه زما او ستا دپاره مسخر ده اسمان الله تعالی زما او ستا دپاره پیدا کړی دی روټۍ الله تعالی ما او تا ته راکوي کپړې مونږ ته راکړلي اوبه مونږ ته راکوي نور څومره سهولیات الله تعالی مونږ ته او تاسو ته راکړلي او الله له چې کوم دی 5 وخته دا سر مونږ نشو ټیټولی دې باره کې به الله تپوس کوي زما محترم و عزیزانو که یو کس صرف د 100 د 20 روپو دپاره د 100 د 1000 روپو دپاره سړی مونځ پرېږدي دا څنګه مسلماني ده د صحابه کرامو سرونه به کټ کېده او هغوی به مونځ نه پرېښوده مونږ او تاسو به کوم اړۍ کې پراته یو په دې باندې سوچ پکار دی زما محترمو عزیزانو دا ډېره لویه عالمیه ده په دې باندې سوچ پکار دی او کوم احکام د مونځ د ټولو نه لوی حکم دی په مسلمان باندې نو څوک به یې داسې چې هغه د مونځ ټیم کېږي او د مخې سره جومات ته رارسېدلی او د جمع سره مونځ کوي د ټولو وعده ده الله تعالی دې تاسو مونږ ټول د خپل دین د خدمت دپاره قبول کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین